الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. سورة القصص کے واقعہ موسیٰ علیہ السلام تفصیلاً بیانولا. نبی علیہ السلام نے تسلی ورکولا، اثبات د رسالت کولو، بیان د مقاصد و ارباع کولو، توحید، رسالت، صداقت الکتاب، ایمان بالآخرت، د دنیا سپکاوی ذکر کولو چې دنیا لیکل مقصد وګرځولو نو دین بدن پاتې کېږي. چې دنیا دې مقصد وګرځولو تکبر بدر کې راځي. چې دنیا دې مقصد وګرځولو بیا به قارون په شانتي وي انما اوتیت علی علم عندي، چې زه سیلف میډ ما ځان جوړ کړی دی. چې دنیا دې مقصد وګرځولو تکبر بدر کی راضی. قارون واقعہ شروع ہوا تزہید من الدنیا اور ترغیب الی الاخرت. دنیا نے بے رغبتی چې دنیا سره دومره مینه مکوا چې زړه له کوزه کې کشته کې چې بدن نه لاري چې هغه بیا ډوبېږي. که زړه ته د دنیا مینه کوزه کا ډوب شي تباہ بشي. په دې باندې د قارون واقعا ذکر کړي چې مالدار سره و. ان قارون کان من قوم موسی، د موسی علیہ السلام د قوم نو داغه د ترز دیو مالدار او الله ول مال دولت ور کړو. هغه داوی چې ما ځان جوړ کړی، ما سره علم دی، هنر دی، ما مال ګټلې دی. الله وینه دا زما تقسیم دی، دنیا ما تقسیم کړی دا په علم باندې نه دا، په هنر باندې نه دا، په او خیارتو باندې نه دا. دا تقسیم دی دا الله دنیا تقسیم کړی دی. دنیا تقسیم الله کړی. الله کې دا دنیا دا غوړه وي او دا زما خوخه وي، دا خوي نو دا به می د مؤمنانو تور کړی وا. او کدا یې رنوي چې خلک به ټول کافران شي نو دا دنیا او ما ټول کافران لور کړی وا. سورہ زخرف کې 33 نمبر آیات کې وایي ولولا یکون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. دا دنیا به می کافران لټول اور کړی وا. بیا خلک کفر تطلو لکه نن سبا چې آرام او اولاد دنیادار خلک، بېمانه خلک، دوکدار خلک، دوکباز خلک چې دنیا مقصد ګرځي. دروغ ته نه ګوري چې دا دروغ دي، بېمانه ته نه ګوري چې دا بېمانی ده، حرام ته نه ګوري چې دا حرام دي. او د بل نه پس چل باندې پیسې راخلی او خپل جیب کې اچي. دا قارون هغه سره مال دولت ډیرو. دا واقعه شروع وا چې قارون ته خلکو یې مخلوق سره احسان کوا. دا سره الله احسان کړی دی. او ته دا مال دولت خدا ما ځان جوړ کړی، ز سیلف میډ ما انما اوتیت علی علم عندي. الله وی انسانا وقارون تا تدا پته نشتا. په خوانی مالدار وګورا، تاریخ وګورا. اولم یعلم اولم یسیرو اولم یسیرو، آیا دینه ګوري دینه ګرځي. تاریخ وګوره، تاریخ د زمانه قارون څه شو، فرعون څه شو. او دا قارون واقعه شروع وا
فخرج على قومه في زينته فخرج روت القارون على قومه فقل قوم باندي في زينته فقل زيب زينت باندي فتكبر باندي زیب و زینتو دا ناروان دی زیب و زینتو خواهش دا جایز دی تکبر ناجایز دی چی تا پا پنجو گرده و لاسون مخ که و رسو که و پا خبرو که تکبر پارسا که تکبر نا یو زینت دی یو تکبر دی زینت جایز دی قرآن کریم قرآن و حدیث پا دی باندی دلالت کئی چې زینت چې دی دا جایز دی زینت چا حرام کړي نه دی زینت الله نه دی حرام کړي زینت او خایس دا جایز دی اور سورہ اعراف کے آیت نمبر 31 کے اللہ بنی آدم تو وہی اولاد آدم علیہ السلام تھا آتم سپارہ سورہ اعراف آیت 31 یا بنی آدم خذوا زینتکم ان کل مجر وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين یا بنی آدم اولاد آدم علیہ السلام رد کے تحریمات العباد یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام خذوا انیسی زینتکم زینتاسو خائستاسو ان کل مجرن وندار عبادت خانی وکلوا اخری واشربوا اسکی ولا تسرفوا اور زیادہ مکوئی خوراک ساک کوئی زیادہ مکوئی او مقاتل معنی کئی ولا توصف ولا تشرکو شرک مکوئی دارنگی بیا اور پسی آیت 32 کی ہوئی قل من حرم زینت اللہ اللتی اخرج العبادی والطیبات من الرزق امام مالک رحمت اللہ علیہ قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتهم اب دې باندې درس کې اکثر وایي چې امام مالک رحمه الله بچی درس کې نستلو ځان نه صفا کو اتر به پورې کل وجوب یو لګولا چا په اعتراض کو چې دا خو ته تکبر کې ناو ته دا آیات وې د سورې اعراف آیت 32 قل من حرم زینت الله التی ویا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دی ویا من حرم چارام کړي دي زینت الله زینت الله خیر الله التی ها اخرجو چې او کله دي حلال کړي دي له باندې پر بنګانو خلو او طیبات من الرزق او پاک رزقنا زینت الله نه منې کړي زینت الله نه منې کړي هم دي سورې اعراف کې 25 آیات کې اللہ وی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم دا کی سنا پیدا کریم تاسو تا انزلنا علیکم خلقنا لکم پیدا کریم تاسو لرو لباسا جامی یواری چپٹی سواتکم بدن نستانسو وریشا او د زینتا سامان د ډولو عزت زینت چې په دې باندې زینت حاصل کړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ روایت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچی نوے لباس واچولو نوے جامع واچولی ادیدا دعا ہوئی الحمدللہ الذی کسانی ما اواری به عورتی واتجمل به فی حیاتی الحمدللہ الذی رخدیتو سیوتنا طول خاص اللہ اغزات لرری کسانی چمال جامع راکی ما اواری به عورتی چیز پی خپل عورت خپل بدن پٹو ما واتجمل به فی حیاتی اور پی جمال حاصلو ما خیر خیر پی حاصلو ما فقل جن کے
دا حدیث معرف القرآن ذکر کرے دریم جیسا 534 کی زینت زیب و زینت دا چا حرام کرے نہیں او دلتا سورہ آراف کی بیا آیت نمبر 26 کی ہوئی وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ زینت میں حرام کرے نہیں جائز دے اونی صحیح خُذُوا زِینَتَکُمْ او بیا ہوئی سورہ آراف 24 کی وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ او جامع دا تقوی دا غورنم وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ جامع دا تقوی دا غورنم دیو جن سورہ بقرہ کی آیت 187 کی بیا خلی او سری آئیل جامع ویچی دیو بل جامع دی سورہ بقرہ آیت 187 کی آئے کی وی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن اگد آیات تے دا آیات اول کہ اوہل لکم لیلت الصیام الرفسو الى نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن ہن لباس لکم ناخری جامعین استاسو نپارو وانتم لباس لہن او تاسو جامعی دید پارو دیو جن سورہ آراف کے ولباس التقوی ذالک خیر او جامع دا تقوی دا غورنا جامع دا تقوی غورنا نو خضر دا سری جامع سری دا خضر جامع هن لباس لکم وانتم لباس لہن خضر جامع دی تاسو دا پارا او تاسو جامع دا خضر دا پارا تاسو جامع دا خضر دا پارا جامع چی سری واچی نو دی آرام محسوس کی چی بربندی دل ځان پر اخکار چتا ځان پټي او چې جامع واچي خیسته شي بیا روزی بیا آرام محسوس کی سورہ آرام کے آیت 189 یوصل یوکم نوی کی وهو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها ليسكن إليها والذي جعل ذات خلقكم پیدا کړی تاسو من نفس واحدة لنفس یونو وجعل منها او غزول د دې نفس نو پیدا کړی د دې نفس نو زوجها بیبینا ليسكن إليها دیر پانا چی آرام کی دی سرم لیسکن الیہا دیر پانا چی آرام کی الیہا دی سرم حوا بی بی دار آدم علیہ السلام دگس پختین پیدا وا دی تولید و طریقان نو پیدا ذکر و سرم نکاح جائزوا لیسکن الیہا دیر پانا چی آرام کی دی سرم دی خضر سرم بی بی سرم دیر پانا چی آرام کی دی سرم نو زیب زینت حرام نہ دے سورہ کام کی وہی آیت نمبر 46 کے ان سمجھ پارا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا المال والبنون مال و زامن زینت الحیات الدنیا دا خیر دا جن دنیا دے والماقیات الصالحات باقی نیک اعمال خیر غرری این ربکا پنی درمستا ثوابا تبدلی و خیر عملا او غرا دا امیدنا مال و زامن دا زیب و زینت المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال و آلانا دا خیرت دا جند دنیا دا زینت دا جند دنیا حدیث شریف کے دی الطہور شطر الایمان پاکی چی دا نیم ایمان دے الطہور شطر الایمان بعض سریف یا اسخا گردی غریبی نو چی غریبی نو ابو خواسی ملاوی گی نو دیبا چتا پا میاش کی یو ظلام بی میاش کی دو پوڑریانو قائد محترم شیخ القرآن سے کل دا عبرت تپارا واقعات ذکر کئی کل مثالونه ذکر کئی وی دو پوڑریانو خلو کے گپ لگولو
آیا وته چاته چې سلام به کنا صفای مبای کې هغه ته آو ویزو ایو اختر او بل اختر لامبم نا پوډي ابل وته کو ته سم د ابو مې چې یو اختر او بل اختر لامبي زه چې پیدا شم نو مور لامبولې ما او چې بیا مړ سم بیا به په تخته لامبي باز سړی داسي چې هغه په میاشتو نه لامبي جامع بابا میاشتو نه بدلی الکه الطهور شطر الایمان ری غریب او مالدار سره دغه نشتا که غریب او که مالدار ایمان 100% عقیده 100% په توحید غواړي غریب که مالدار او بل تعالی سے پیدا کړی لامبا او روزانه له نسلام په دوی مورز لامبا په درې مورز لامبا وزن صفا ساته چې کار سره کوي بیا خولیوزی هغه بیا د لامبا زیات ضرورتي وړي کې سره ډېر لامبي جمی کې لګ لامبي جامې پاکه ساته ځان پاک ساته نو دې مسواک بنوي نه مسواک استعمالي نه ټوت پیسټ استعمالي نه برش استعمالي او نو چې سره لګنيزي شو خبره کې نو داخلين سوړ بو روزي ښه نو تبته نه مخاله دی بدل پسې ګرځي داخلين اصحابي نه خلاص صفا کوي نه مسواک کوي مسواک سنت طریقه دا ثواب هم پکې زیات دی مسواک سره کوي مونږ لپاره او داس کوي مسواک کوي خلاص صفا کیږي اسی صفائی کې جامې پاکي ساتي کپڑے پاکي ساتي تکبر دې ته و چې تا یو درجه ستانوي او تزان لغه درجه ثابتې تکبر تعریف قرآن کې شیطان چې جنت نه روکو نو شیطان الله او ته آدم علی السلام غره شیطان وینا زه غره ما انا خیر منها انا خیر منه شیطان وی سورہ اعراف کې 12 آیات کې الله ته ولی دې سجدهونه کا دی وی انا خیر منه زه آدم علی السلام نه غره ولی خلقتنی من نار و خلقته من طین زره دا اوره پیدا کړم دې د خټینا پالا اعتراض وکړه الله ته آدم علی السلام بهتر دی دوی نه زه بهتر دی نه الله ته دی الله سما سورہ اعراف کې الله ولوی قال فابت منه وما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال اول الله فابت ذکوشا من دې جنتنا وما يكون لك انو مناسب تعالی انت تکبر فيها چې تاسو غړګړې په دې جنت کې تکبر سلوي د خپل درجې نه ځان چته غړ الله یو درجه نه درکړي او تا ځان له ثابتې لکه غریب سره چې د خانانو پیخي کوي بدی ښکاري کومه درجه خپل صادر سره پښتانو یې په وځوا نبی علیہ السلام صحابي ولیدو او نبوینتلو خوشبوئی تینتلا نبی علیہ السلام ته تا وعده کړی سو عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وی تا وعده کړی دی خوشبوئی تینتلا وی اولم ولو بشاتن ولیمو کا اگر که یو ګټ چیلې ولی نیوی دانګ نبی علیہ السلام صحابی نے تپوس کړي تعالی الله سمال دولت صدا سرستا الله درکړي او ته آو ګړې چیلو بيزي دا ډېر دی مال دولت ډېر دی الحمدلله نبی علیہ السلام وتو فرمایل فلیورا علیکا پتا باندې ښکار شي فلیورا علیکا تا باندې ولیدل شي نو ته چې جامع چې نو بل سره تا ته ګوري نبی علیہ السلام فرمایي فلیورا علیکا تا باندې ښکار شي الله در باندې نعمت کړي احسان کړي پاکي جامع واچوا ځان پاکو ساته الطهور شطر ایمان پاکی نیم ایمان دی نو دی والا کده ګډه غونډي صابوي متيزي نزان صفا کا تکبر دی لوي چې تخپل درجه نه ځانو چتو غني تا او ناشکری دی لوي چې تا باندې الله احسان کړي نعمتونه در باندې کړي او تاغه پټه نه پټوي ما کفران النعمت د کفر لغوي معنی پټول دي
کفران نعمت پټول نعمت در باندې الله کړې ته پټ کی پزان نه لګي په بچو نه لګي په خپل خپلوان نه لګي نبی علیہ السلام فرمایي انفاق او خیراتو کا بهترین خیرات هغه چې تا په خپل بچو باندې ولګو په خپل رشتہ دارو باندې چې ولګولو په پردو غریبانو چې لګي دا یو ثواب دی او نبی علیہ السلام فرمایي چې پرشتہ دارانو په خپل خپلوانو عاجزانو غریبانو دی انفاقو کو خیرات دیو کو دا ډبل ثواب دی ډبل اجر دی یو انفاق اوشو او دویم دی صله رحمی او پاللا دو فائدې دی پکيو کې دې کې ثواب زیات دی نو صله رحمی او پالا نو چې په خپل دی مالو لګول پای کې ډبل فائدې دي نو تکبر دی ته چې خپل درجه نه ځانو چتو غني قرآن نه درجوته قرآن راضي حدیث نه درجوته راضي ډاکټر نه ہوتے ډاکټر ما حاکم نه او ځان حاکم جوړ کې زګه هو پښتانه وي نیم حاکم خطرې جان نیم مولا خطرې ایمان چې په قرآن باندې نه پوي په دین باندې نه پويږي او یا قرآن بیانې نو خطر د ایمان ده چې ډاکټر نه حاکم نه او خلکو له دوايي ورکې نو نیم حاکم خطرې جان بیا ځان خطرې دارنګي زیب الزینتو دا ناروانه تکبر ناروانه تکبر مکوا قارون هغه تکبر کولو په پنځو ګرځي سړی تکبر چې کوي دا روزي په پنځو ګرځي دا پوندي ځان په سوچې دي کړی اولاد دا سودا سي کوي او دا سودا سي کوي خبره دي کوي ته په سلام واچي او روز ور تاسو ته کوي چې خیر دي او الله مدارله دا خبر نه داغه تکبر معلومیږي دا اگر دې دونه تکبر لاسونه مخ کې رسو کوي او باندې سړی وی داسي چې هغه نه تکبر مکو خپل درجه کې ځانو ساته الله کومه درجه درکړي دا هغه درجه کې ځانو ساته پښتانه د دې تعبیر په دې الفاظو کې کوي خپل صادر سره خپې وغځوا چې څومره دې صادر دې امر خپې وغځوا څومره دې ګټه دا امر خرچه وکا څومره دې ګټه دا امر هغه چې جون تیر کا مخ په وګځوا امر اونډوا قرآن د دې تعبیر بیا ودی الفاظ سره کوي پینلسم اسپارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29 کے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ وَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا مینری وَلَا تَجْعَلْ مَغْلُولَةً يَدَكَ لَاسْفَلْ مَغْلُولَةً تَلْلِشِي إِلَىٰ عُنُقِكَ خپل سټ سره دو مطلب دی لاس سر سره متړه چې لاس دې تړې او کار پنه کینه کارو کزان تر اس کې حلال وګټا د دنیا کارو ک انبیاء علیهم السلام کارونه کړی صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم مجمعین ځان له مزدوري کړی دي او خلفای راشدین ټول مزدوري کړی دي او حق پرست علما تاسو ګورئ تاریخ وګورئ ټول علما ځان له دنیا کارونه کړی دي دنیا کار ځان لوکا لاسو سټ پوری متړه ولا تجعل يدك مغزالا قل مغلولة تللشي لعنقك سټ خپل سره چې سټ سره وتړو کار پنه کې او دې مطلب مغزالا قل تللشي لعنقك سټ خپل سره چې جیب ته دني دی او انفاق نه کې د الله په لار کې خرج نه کې نه د الله په لار کې خرج کا د دنیا کار کې نو ولا تبسطا كل البسط مپرانه دا لاس لرو پورا پرانه سلام چې ته لاس پرانه په دنیا کار کوم مشکور لګي دنیا پسې د دنیا کارونه کې نه راځه مکوا ضرورت په د دنیا کارو کا او نور مقصد دینو ګرځوا اخرت ته تیار وکا ولا تبسطا او مپرانه د لاس لرو کل البسطی پورا پرانستلو چشپور د دنیا کار کے فتح قودانو کے بنی معلوم محصورا معلومن ملامت شے محصورا سترے شے شپور د دنیا کار مو دوی مطلب دارے
انفاق کې د الله په لار کې مال لګي، په ځان خرچه کې، په بچو خرچه کې، د الله په لار کې خرچ کې. ولا تبسطا ما پرانیز دلنو کل البسطی پورا پرانیستلو چې ګټه دې 5 روپۍ ده ته لګې شپږو لګې وو نو ولا تبسطا او ما پرانیز دلنا کل البسطی پورا پرانیستل فتقونا نو کې بني معلومان منامت شي محصورا سره شي پر صادر سرخ په وغځوا. نو تکبر دیلو چې خپل درجه نه ځان اوچت کی او بیا بل ته چوغوري او نو د خپل کې وبراشي. قارون چې هغه تکبر کول او وروته فخرج علی قومي فسروت قارون په قوم باندې په زینت په خپل زیبو زینت سره وتکبر سره. قال الذين ولا كسان يريدون الحياه الدنيا اراده لرلو د ژوند دنیا یریدونا سیغه د مزارې راوړه وسم درسي وي په خوای می وسم وي. قال الذين ولا كسان يريدون الحياه الدنيا اراده لرلو د ژوند دنیا. او قارون ته وکړه ا دنیا دار غریبان هغه سوی یا لتلنا یا سوتم لنا چرا کړي شه موږ ته اسلام په شان نه مالو دونته اوتیا قارون اوتیا قارونو چې ورکړې شه قارون ته چې موږ هم دا سمال او دولت الله را کړې. او یو انه لذو حظ عظیم یقینا دې هغه خاوند د برخلوی دی. دنیادار دنیا ته لوی برخه وي، دنیا باندې ځان چت غني، او دیندار په دیندارۍ باندې ځان چت غني. په دې باندې یو واقعا غونډه ذکر کړي سورې کاف کې د دورونو یو مالدارو بل غریبو. مالدار چې دی اپا دنیا ځان غټ غنلو او دیندار اپا دین باندې ځان غټ غنلو. سورې کاف کې د آیت نمبر 31 وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. د آیت نمبر 32 نا راواخلا دا ون واقعا ذکر کئی پا دی یو رکو کی آیت نمبر 44 پوری یو رکو کی دا دی دورون واقعا ذکر کئی. مالدار روڑ چو نو آواتوئی آیت 34 کیا پا مال زان غٹ گڑی وکان لو سمن وقال لصاحبی وهو يحاورو انا اکثر منك مالا واعز نفرا وکان له ثمر او وی دی باغلر میوی وفقال لصاحبی نویل دخبل ملگری ترورتا دی مالدار سریا خپل غریب رورتا وی وهو دا مالدار رورا یحاورو دزان غرگنلو پا دی غریب رور باندی او توی انا اکثر من کا زو زیادی ما دستانو مالن پا مال کی و آزو نفرا او عزت من نماو پا نفرائی کی مال مراسر دیر دی دمٹو طاقت میں مشتاو. او دنیا دیندار رور آغا پا دین بانے زان غٹ گنی. اور تسوئی آیت نمبر 37 کے دیندار موحد رول دنیادار روتوئی. قال له صاحبو ویلی دنیادار تاو موحد آغا روردنو عمل گریدنو وهو يحاولو او دزان غٹ گنلو پا توحید باندی توحید بوجه زان غٹ گنلو اچتو نا دنیادار توی اکفرد باللری آیا ناشکری کہتا ہوں کفر کہتا ہوں فاغذات باندی خلقا کاچ بینا کرے دیتا لہو من تراب نخورنو ثم من نطفت بیاساس کی منینو ثم سوا کرجلو بے برابر کرے دیتا لرسڑی. اور دیو تخفل عقیدہ ویو لیکن زیمو واللہ ربی دا اللہ زما رب دے ولا اشرکو من انبی احدا او زی صدان پینا کماؤ پرنام سرحی سوکاؤ. او بیا دا دنیا دار رور اللہ تباغو سوزولو سلح و ذل پیرالو تباہ کواتا. نو آخر کی بیا دنیا دار رور وی آیت 44 کی آیت نمبر 43 کی
ولم تکن لهم فئة ینصرونه. آیت نمبر 42 کی وہی وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. دنیا دارو یا افسوس چې ما شرک نه کړی الله سره. نو دنیا په دین باندې ځان اوچت غني، دنیا دار په دنیا باندې ځان اوچت غني. غریبانو هغه قارون بارکه وی انه لذو حظ عظیم، یقینا دې خاوند برخل وی دې. و چې کله قارون الله پزماکه کیو منډلو ژوندې ورپسې بیا آیت کسی کې وی فخسفنا به وبداره الارض. ولې باندې ان شاء الله تفصیل کو چې سره د بنگلي الله قانون مکه کیو منډلو نا غریبان بیا سوئی. ورپسې ادباسي وګورئ واذب الذين تمنوا مكانوا بالامس، او وګرځیدل کسان چې تمنا کړو ارزو کړو ارمان کړو دا درجه د قارون بالامس پرونو. او چې نن یولې چې مکه کیو منډلو نا غریبان وی یقولون او ویل باغی او سم وی وَكَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ شَيْءٍ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ فَلَا خَيْرَ لَمَن يَشَاءُ چاله چې غواړي من عبادت بنګانو خپلونو ويقدر تنگوي چاله چې غواړي رزق. نا غریبان بیا سوئی غریبان وی لولا امن الله علينا کله احسان کړي په مونږ باندې مونږ له مال دولت را کړو مونږ هم د قارون په شان تکبر کړو لخسف بنا خاخا منډلی به مونږ پزما ککی زمبم دغه انجام. او شکر دی الحمدلله چې د قارون په شان مال الله نه درا کړي. مال ناروا نه دی، الله وی وګټا او وبتو من فضل الله. سورہ جمعہ کې لسم آیات کې وی مال دولت الله حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تور کړي نمونی موجود دي، خو هغه بعد الله په لار کې لګولو. د حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ په شان مال او دولت الله دې ټول مؤمنانو مسلمانانو لور کی، او بیا خاص کر مولیانو ته دی ورکی چې د الله په دینم لګي په ځانم لګي او په اوچته غړای باندې د الله دین بیانې. الله ټول مؤمنانو مسلمانانو ته حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پشان مال ورکی. دا اوسم په مدینه کې اکاؤنٹ ته په بینک کې دا جیداد حاصلات راځي، اوسم په حرمین شریفینو لګي، بیت الله شریف مسجد نبوی شریف باندې اوسم لګي. دا شمال دولت ته الله ټول مؤمنانو مسلمانانو ته ورکی. دنیادار دنیا ته لوی ایسوي او دیندار دین ته لوی ایسوي. نو دنیادار وی انه لذو حظ عظیم، یقینا دا قارون خاون دبرخیل وی دی. لذی ترجمه یو ځل بیا فخنا جانو وتلو قارون فخنا جانو وتلو قارون علی قوم فخل قوم باندې فی زینت فخل زیبو زینت وتکبر سرام. قال الذين ولا كسانو يريدون الحياة الدنيا چرا دلر د ژوند دنیا دار غریبانو اغي اوي یا لیت لنا یا لیت افسوس لنا چې موږ لنا مالو دولت مثل ما پشان ناغي اونتیا چورکړې شه د قارون تا انه یقینا قارون لذو حظ عظیم خاون دبرخیل ویدے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.